سفار الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل دغه طریقه د زمونږ د مخکنو اقوامنا ولن تجد لسنة الله تبديلا او زمونږ په طریقو کې تبدیلی ناراضي وهو الذي الله غزات کفا چمن کړه ايديهم عنكم لا سنه د اغيستا سنا و ايديكم عنهم او لا سنه استاسو د اغینا د جنگ ببطن مکه تا پمینز د مکی کی یعنی په خدیبی کی من بعد پس د اغینا ان اسفركم عليهم چتاسو غلبه وکړه په کفارو وكان الله بما تعملون بصيرا دی الله پاک په عمل استاسو لیدون کی هم الذين كفروا دا مشرکان د مکه اغه خلق د چې کافران دي وصدوكم عن المسجد الحرام او من کړي تاسو د قابینا والهدي معقوفا او دا اغه هدینا چې اغه بدل شوی وا ان يبلغ محله چې ورسیږي محل خپلتا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کچری نوې په مکه کې پټ مسلمانان سړي او پټ مسلمانان خزي لم تعلموهم چې تاسو نه پیژندل ان تطؤوهم او چکولی بمو فتصبكم منهم مغرة بغیر علم او تاسو تبغار ملو شوی او شرم به ملو شوی او بغیر د پوینا ليدخل الله في رحمته من يشاء الله داخلي پر رحمت خپل کی چاته چې اراده وشي لو تزيلوا كشردي جدا شوي وي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ورکړو ومونږ کافرانو ته عذاب دردناک إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية هر کله چراغي پزړونو د کافرانو کې اغا جهالت غیرت فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين پس الله پاک استقامت ورکو اطمینان ورکو قراری ورکو پیغمبر علیہ السلام ته مؤمنانو ته والزمهم کلمت التقوى او لازم کړه وسره فرزګاری وکانو احق بها واهلها او د دې فرزګاری زیات حقدارو پیغمبر علیہ السلام او اهل وكان الله بكل شيء عليما دی الله پاک په هر یو سیز باندې پویا الله پاک دلته کې د حدیبی په مقام باندې د کفارو د هغه تدبیر د پلانینګ او د کفارو د مسلمانانو سره د حمله ذکر کوي چې کله مسلمانان هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د بدل اغستو بیعت وکړو په دغه وخت کې اوی اتیا کسان رولېګل مسلمانانو پسې چې په مسلمانانو باندې ناڅاپه حمله وکړي ځکه چې پاغي دا نه زائد چې مسلمانان د روغ لړشي نو چې کله اوی حمله وکړه نو مسلمانانو پاغي کې لسته نه کسان د اوی نه روغ وډونی سل ایو مسلمان پکې شهید شو نور تخته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرا وسو پیغمبر علیه السلام چې کله اغي ته دا اندازه ولګي د ناغي ول د صلح د پاره کسر او راوړيګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وسره فری پر خو په دې وجبانی یو میدان جوړ شو د صلح او د مسلمانانو د اغي سره صلح او شو الله پاک دلته کې د اغي ذکر کوي الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت الله الذي قد خلت من قبل دا زمونږ د مخ کې نه یو طریقه ده څه طریقه ده چې مونږه کافران د مسلمانانو د لاسه همیشه د پاره ذلیل خوار کو په دې وجہ مونږه د اغي په ملکی اغي تاسو له پلاسدار وسو ولن تجد لسنت الله تبديلا ازمون په طریقو کې تبدیلی نه راځي خو صرف دیل پدې مونږه حکمت نګارلو مونږه موکي ته ګورو مونږه د موکي مناسبت سره کار کوو د موکي مناسبت سره دلته کار سو وهو الذي الله غزا تكف ايديهم عنكم وايديكم عنهم چې تاسو لاسونه د اغینه باندې کړو د اغی لاسونه تاسو نه باندې کړو کلا ببطن مکه من بعد ان اسفركم عليهم فغمیز د مکه کې چې خدیبیه صرف 15 کیلومتر بار ده او تاسو غلبه کړی ولستنه تاسو لسری خو تاسو په غلبه وا
دغه وخت کې کومه جنگ وختې نو جنگ کېدو لیکن الله پاک وی چونکه زمونږ د حکمت یو منصوبه و د حکمت منصوبه دا و چې دغه پیره کې دغه روغه وشو نو ګرچې هغه روغ هغه شرایط کار د مسلمانانو خلاف لیکن الله پاک ولا د فتح زیر ورکو او فتح څنګه وشو چې د هجرت داغه نه 2 کال پس دا پشپغم کال شو اتم کال باندې د نهم کال په ابتدا کې مسلمانانو په مکه باندې حمله وکړه او په دغه حمله کې د مسلمانان چې کله دلته کې راتله په حدیبیه کې 2 کال مخکې سوار له سور راغلو او په هغه وخت کې د مسلمانانو تعداد 12000 نو دا 2000 کسان چې دا په مکه کې مسلمانان شوي او دا 10000 کسانو کې دا 8000 کسان چې دا چې معاهده وشو او مسلمانانو ته اجازه ملو شو تاسو دعوت ورکول شي دا پای کې مسلمان شو نو په 2 کال کې د مسلمانانو په لخر کې تقریبا 8000 هغه سیوا واده راغی الله پاک دا زمونږه حکمت چې مونږ دغه وخت کې اگر چې تاسو غلبه کوله خو مونږه غلګه غلبه په ډېرې غلبې باندې بدل کړه په هغه 2 کال کې د اسلام بول ډېر بالا شو او په ځای د دې چې تاسو مکې ته دی صرف په اجازه دراتلې مکه مونږ تاسو له فتح درکړه وکان الله بما تعملون بصيرا دی الله پاک په عمل تاسو باندې لیدون کی هم الذين كفروا وصدوكم من المسجد الحرام الله وی سزا می ولا سور کړه دا هغه کسانو چې کافران شیو او د کفر سره سکول خلق منی کو د بیت الله نا والهدي معكوفا او د هغه هدیه منل شوی نه چې هغه د عمره سرویو چې او یا اوخي وي ان يبلغ محله چې خپل محل ته ورسیږي چې بیت الله شریف کې حلال شي نو دی پرې نه خودو په دې وجه باندې په دې کې یو مسله دار وتا چې دا هغه منل شوی هدیه وي نو دی کې اوسم اغي په هغه ځای کې نهایه لګولې د شهر د خودیبی دا سیسه چې دا په حرم کې شامل ده نو چې الته کې کومه حلال شوی نو خدای قرباني ونه شو کني چې کوم داغې نه بار حلال شوی نو داغي قرباني بلکې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم ورکو دغه اوخو په بدل کې نور اوخو اوس قرباني کې نو مقصد دا چې تبع هدیه چې کوم دی چې کوم ته حج لذي او الته کې دلته کې دغه وتړي دا احرام وتړي نو دا به په محل کې او په هل کې یعنی دا به په مینا کې حرم شریف کې دن نه لاله کجریدن د الاله نه کړو دوستو اتکاف نه نشي دغه احرام نه نشي وته الله پاک وی ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کچری په دې مکه کې پټ مسلمانان سړي او پټي مسلمانان خزي نه وي چې دې ته پته نه و لم تعلموهم تاسو نه پیژندې انت اوهم تاسو بچا کولې وی کوم لم کړې وی د غرستنم ته ونیسل او کو ورتلې وی او حملم کولا دا خپل مسلمانان هم تاسو د الله سمړ شو او تصيبكم منهم مغره غیر علم تاسو ته یو غار یو پیغور مې راو شو بغیر د علم به ګوره خپل کسانې پکې وجره او تاسو به خپوي الله پاک وی بیا به ما تاسو له اجازه درکړو کچره دا پټ کسان پکې نه ما وی چې ورشه به کومه وی چې نه تاسو چې کوم دینو او پیجنې چې کوم پکې مسلمانان دي او تاسو د الله سره مسلمانان ازار نشي او دا دغه 2000 مسلمانان چې بل بیره کې بیا تاسو په فتح مکه کې مرګري شو ليدخل الله برحمته من يشاء چې الله پاک داخل کې په رحمت خپل کې هغه څوک چې اراده شوی دا نو هغه څوک دي هغه دغه مسلمانان دي چې دي پټ ایمان راوړل او مسلمان چې ارزه کې د مسلمان شان اوچتي خو د مسلمان کله چې کوم دین لږ غو ته کوشش کوي او خپل دین خوري او خپل دین د خپل مفادات موافق کوي نه و یو هندو او مسلمانو د دوړو یو بل سره ډیره زیاته دوستانه و اکثر یو بل به روټه کوله نو چې دا هندو به مسلمان لراغي نو دې به سره ډیر ریسار شو کپ شپ په سره ولګو ډیر لیټ پدې ته او مسلمان به چې روټه څنګه وخوړه نو فورن برا پاسې دراته و روټه به وره وخوړه خوراته و هغه دی ورسته پوسو چیرې ګور زستا زه ته درشم زه خوراک وکم بیا تاسو را کینم دغه حل د توام او ته چې راشې لکه د غل په شان زما د زین وتختی یا هو ته چې ته خفقېږه ما خو ماته یو مسله ده زه ډېر زیات قرضداري وو یو مسلمان وته وي چې زه ډېر زیات قرضداري وم ازو ما چې اسنه ستا په ځای کې چې د قرضداري لاندې کړم نو ته هم خفه شي او زه به بېزته شم نو زه د خپل قرض د لاسه زه وتښتم ته خو مې دوست دی نو تا ته انکار کولی نه شم نو روټۍ وخورم خو په پټه زه وتښتم چې قرضدار مې لاندې لګي نو هغه چې کور ته لاړو نو یې سوچ یې کوو چې د خدای بنده ته خو مالداري
هندوان خو اکثر مالداري د دې مسلمان دا بوج ولې نه ختمي چې بل را راوځي هغه ته وی چې تخ دی بنا بس ما ته وای سره قرض را در باندې چې خلاص یې هم ده بس یو مسلمان وته چې ټول ګور پیسې دی را باندې بس هغه ولا نقد ورکړي چې دا والا ځان خلاص اوس دی مسلمان وی چې بيد هم باندې احسان وکړو زه خلاص کړم اوس د احسان مطلب خلاص وروړي سوچ کو شر د باندې ما باندې خو دنیاي قرض دی بده خو خروي قرض پاتې هغه هندوري دا الله به دنیا قرض دی راشه د ایمان دعوت ولا ورک وی لړ ورپسې بل به راګي وته وی چې کله روټه خوړه کیناست خبرو ته یو ته چې نه خو بکی نه کنه نو خو در باندې سنشته یو ته چې ما باندې وسنشته واستانه یو تاسو یاره د ایمان ولې دروړي یو ته یو سات غلې وی کاتی وته چې قبل چا راته ویلو کنه یو دوه درې ټوکو وی پیغاري ته به دوستي نو زه تاره ته پړم بیزل یو خبره کړی دا نو ایمان دروړم خو د یو سلور سوالونو جوابونه را درغه یو سلور سوال مې دی پزړه کې او هغه شک دی بیا هغه ته چې بالکل وایي راته بیا هغه ته چې تاسو په قران کې هر یو سیسته خو یو شی پکې نشته دا یو شی څه دی بیا هغه ته چې بل راته وایي بیا هغه ته چې جنت کې به ارسي هو یو سیس به پکې ني دا یو سیس څه دی بیا هغه ته چې بل وته وی چې رب دې اسمه باندې ار یو سیسته خو به دې اسمه کې یو شی نشته دا یو شی پکې څه دی بیا هغه ته چې دې اخیری ته پوس را راو وی چې دې انسان کې هر یو سیس شته خو یو شی پکې نشته بیا هغه ته وی چې خوش قسمت دی او داسې مسلمان نه ته پوس کړی چې هغه بده کې مهارت دی سلام دې علم ما سره د قران سره زم منم چې په قران کې هر یو شی شته خو یو شی پکې نشته یو شی پکې هغه دروغ دی په قران کې هر څه شته خو دروغ پکې نشته قران کې ټول خبره حقیقت دی او دا دویم د سره منم چې په جنت کې هر یو شی شته خو یو شی پکې نشته جنت کې هر یو شی شته خو مرګ پکې نشته بس جنت کې به همیشه ژوند دی او دا دریم د سره منم چې زمکه کې هر یو شی شته خو یو شی پکې نشته پس مکه کې کبر نشته لویوالی پکې نشته څوک به د پاسه پیګ دی څوک یې کني څوک سره سکی خو زمکه به بل نه وړي او دا سره د سره منم انسان کې هر یو شی شته خو احسان مندل پکې نشته چې احسان نه مني ته کو سره هر سره احسانو کې غره خو چې کله استاد ضرورستانه اجت ختم شي به طالب ولته درکې بیا هغه ته چې ټول حقیقت وي کلمه راته وایي هغه ته وی چې د مسلمان په حیثیت مې دا سوچ کړو چې را تا خو زما دنیاوی قرض ختم کو خو زما زړه غوښته چې ستا د احسان په احسان ختم کوم ستا اخروی قرض ختم کوم هغه ته وی چې زم خوش قسمت یم چې داسې مسلمان باندې پېښې و چې واقعي د خپل دین سره مینه وا کچره خپل دین سره د مینه نه وا نو ماته ډېره زیاته ګرانه وا نه الله فاقوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلمان چې کوم دی چې کله لګونته کې دین سره ټاش اوسه دي کنه د در لپاره ټول کار آسان دی نو په دې وجه الله وی لو تزیلوا کچری دا مسلمانان دلته کې جدا ویل دي مکی والونه الله وی دي ته زما دومره غوسه ده کچری دي جدا ویل عذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما ما وبدای خودی بیا کی دی له سخت عذاب ورکړ استاد د لاسا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الله پاک ویول په داسې کول ځکه چې کله ګرځول شوی او د کافرانو په زړه کې چا ګرځول شیطان ګرځول الحمیت غیرت کم غیرت حمیت الجاهلیت د جهالت او غسو ویرو مسلمانان سګالی بالکل نه بریدو مریته په دې باندې موږ ملامت کیو چا پیر خلک به وای چې دا نه او یریدو دا د جهالت غیرت او الله وی په دې باندې ول سزا ورکړي وا فانزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین الله استقامت ورکړ زړو د پیغمبر ته او د مسلمانانو ته اغي د دینه باوجود چې غلبه پکړي وا کسانی دي نسری خروغه وسره وکړو د اغي شرطونه هم منلي الله وی بده کې زما حکمت او الزمهم کلمات التقوا او لازم کړه موږ د مسلمانانو سره فرضګاری شدید د الله خبرو مني او بیا صحابه د پیغمبر خبرو مني وکانو احق بها او د مسلمانانو د فرضګاری حقدار ځکه چې دی پزړه کې ایمان او اهلها او دا د فرضګاری اهل دي مسلمانان چې الله په خپل احسان وکي وکانه الله بكل شيء عليما دی الله پاک په هر یو سیز باندې پویا د
نو چې کله پوهه د نشي د الله د حکم موافق انسان او چلیږي پای کې د انسان فائدې بسم الله الرحمن